هذا الاختلاف. عورت غلیظه چې ده دا هم په همدې معنی، یعنې عورت غلیظه خپله بېلندې لیکلي دا زموږ نه ستاسو خپله کتاب دی په سکرین باندې تاسو سره ښکاري رحمانیه چاپ هدایت تاسو واخلئ. القبل والدبر، القبل والدبر یې ورته لیکلي عورت غلیظه سره، یعنې د عورت غلیظه که څلورمه حصه یا امام ابو یوسف وایي چې دویمه حصه نصف ښکاره شوه نو بس مونځ وشو او بعضې وایي چې ونه شو. اوس دې ته موږ ناشنا ناست یو، دې ته به فکر کوو چې دا څلورمه حصه به څنګه معلومیږي، یا دا چې د یو کس خښتکش کېدلی که نه او تا ورته پیته نیولي چې دا څلورمه حصه ده. دا شی داسې دی چې محترم ورونو موږ ته چې هر چا ته به دې باندې خندا ورشي چې دا داسې مسلې دی بیا موږ ته وایي چې تاسو موږ فقه نه منئ، یا دا چې یو چا لنګ وهلی او باد راشي تیزه سیلۍ جګ کړي او تا سره پیته پرته یې ورته ونیسي چې لکه ستا خو ګوره څلورمه حصه د دبر ښکاره شوه باید ته مونځ سر نه وکړي. دا داسې خرافات ستاسو کتابو کې دي، تاسو ته په سکرین ښکاري محترم ورونو خپله یې لیکلي دي القبل والدبر 93 صفحه کې هم دی. غریب ته خپل کتابونه نه دي معلوم. کومه مسله باندې چې شیخ امین الله صاحب اعتراض کړی چې دا مسله د قرآن او حدیث خلاف ده، دې نه علاوه د شیخ صاحب هم سجده شکر باندې، استسقا باندې، د امام صاحب په نورو مسایلو باندې اعتراض کړی. د ټولو مسایلو جواب زه درکوم په نمبر په نمبر. خو اول دا مسله چې په لمانځه کې عورت د انسان سړی یا زنانه عورت ښکاره شي نو بیا څه حکم دی؟ دا اول اعتراض دا دی چونکې په فقه باندې لا دوی پرېږده، دوی په قرآن او حدیث باندې ځان نه دی پوه کړی. که صحیح قرآن او حدیث په مدرسو کې دوی ووایي دغه شیخان د اهل الحدیثو نو زمونږ فقه باندې بیا د دوی اعتراض قطعا نه جوړېږي. دا مسله زه ستاسو ته اوس بیانوم نو کم طریقې باندې زه ستاسو ته بیان که عوام خلک په یو پوه شي دغه خو څه اعتراض نه جوړېږي. او څونکې د مسله چې دوی کم طریقه باندې د منکر فقه چې کم دي په کم طرز باندې بیانوي که نه نو دا طرز د دوی خطا دی، د کم چې دوی ټوکه کوي مظهره کوي کم په طرز باندې بیي دا خو د قرآن او حدیث مخالفت دی. قرآن او حدیث پر استهزا کول څه حکم لري؟ دا فتوا د په ځان ولګي. اوس منکر قرآن چې کم دی که نه قری صاحب، منکر قرآن چې کم دی هغه د قرآن پاک آیتونه راخلي نو داسې طرز کې بیانوي چې وګوره پکې دا جالې ذکر ده، پکې دا مکټي ذکر ده، پکې دا هسې شی دا قرآن نه دی، طرز برابر نه وي منکر قرآن. او چې کوم عاشقان قرآن هغه بیا قرآن داسې بیانوي چې طلبه مزه درکوي. منکر حدیث نن سبا تاسو په میډیا لیدلی دي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها بېزتي په دې حدیث کې شوې ده، په دې کې د نبي علیه السلام دا طرز یې حدیث ټیک نه وي ته وایي دا حدیث خو یقینا چې د قرآن خلاف دی. منکر فقه د فقه مسائل داسې بیانوي گویا کې دا د قرآن او حدیث خلاف دی، یو خو طرز برابر نه دی بل دوی د قرآن او حدیث باندې صحیح پوهه نشته. دا مسله کې څه اعتراض دی واقعیا کېږي خو که نه داسې خو کېدلی شي چې یو سړی په پینټ کې مثلا لمونځ کوي، پینټ کې لمونځ کوي نو وشلېږي پینټ نو لمونځ نه بعد دی وګوري چې زما پینټ څومره شلېدلی و په څلورمه حصه یا کم عضوي چې دا که نه کم اندام هغه ته به وګورئ هغه اندام یې څلورمه حصه که کلاو پاتې شوي خو لمونځ اعاده به کوي، که دې نه کم پاتې شوي نو لمونځ اعاده به نه کوي. ته وایې د څلورمه حصه چې دا ولې کم ځای نه راغله امام صاحب د کم ځای نه هغه وکړه قیاس وکړه په کومه خبره؟ دا حدیثونه یې کړی که نه قرآن نه یې کړی. نبي علیه الصلاة وسلام اکثرو حدیثو کې ویلي یو کې فرمایي چې الثلث والثلث کثیر او کبیر هم راغلی، النصف کثیر هم راغلی، الربع هم راغلی. او بیا د حج په مسله کې حدیث کې راغلی چې چا چې څلورمه حصه سر واخیستو په د باندې دم دی او څومره به اخلي حلق په څومره کوي څلورمه حصه به کم از کم اخلي. دا د حدیث او قرآن نه استدلال کړی دی چې یو اندام دی یو عضوه ده که نه دا چې څومره حصه به پوره حسابېږي دا خو د قرآن او حدیث نه استدلال کړی قیاس یې کړی دی. دا سره داسې په مسله کې څوک واقعیا شي پینټ کې لمونځ کوم پینټ یې وشلېد نو دې کم عضوه چې ده د عورت غلیظه دا ښکاره شو څومره اندام چې ښکاره شو دا اندام به کثیر وي یعنې پوره به وي. په دې باندې امام صاحب استدلال کړی دا قیاسي اجتهادي مسله ده که نه قرآن او حدیث کې خو نشته که نه نو امام صاحب اجتهاد وکړه دلته کې. اوس د دې مسلې په هغه باندې تاسو پوه شئ چې دې باندې هېڅ قسم اشکال نشته ده ځکه چې یو حل یې راوستی امام صاحب د قرآن او حدیث. اوس د اهل الحدیثو نه هم سوال پکار دی چې مونږ سوال وکړو په دې مسله کې اهل الحدیث په درې قسمه باندې دي. یو هغه اهل الحدیث دي چې هغه په دلیل پسې بغیر دلیل نه هیڅ قسم عمل نه کوي نو عورت په پټول په لمانځه کې څه حکم لري؟ قرآن او حدیث کې دوی ته مسله پیدا نه شوه، صرف یو حدیث دوی سره دی، یو قرآن آیات دی
درې قسم دي اهل الحدیث په دې مسله. یو اهل الحدیث هغه دي چې هغه وایي چې قرآن پاک کې راغلي چې وخذو زینتکم عند کل مسجد، آیات کې راغلي چې کله تاسو لمونځ کوئ نو تاسو زیب او زینت اختیار کړئ. نو دوی سینګار وکړي لمانځه لپاره، اول په دې آیات عمل وکړي چې لمونځ ته ځي شو کې سینګار وکړي، میک اپ وکړي، یو آیات باندې عمل وکړي. بیا په حدیثو کې یو حدیث دوی ته ملاویږي چې الفخذ من العوره، فخذ څه ده؟ پنډی دا عورت ته. نو بیا پنډی کې هغه واچوي لږ شان د پنډی پټه کې، یا د سپورټس ولا به ته لیدلي هغه پنډی ته ګونډو ته هغه جوړ کړي هغه واچوي، نوره بالکل عریان شي، مکشوف شي، ښکارا شي. او یو حدیث راخلي دوی بل هم چې په مټو باندې هم صدر اچولی شي. نو دوی داسې بیا ودرېږي لمونځ ته مکشوف او ریا لکه د هغه چې کسې د هغه خپېرک چې د شپې ولاړ وي که نه، خپې هم اوږدې کړي او په دلیل باندې ځي که نه، دلیل دوی سره نور نشته په عورت پټوله باندې، صرف پنډی پټه کړي، خوب زیب و زینت وکړي، نوره کوبل او دبور ښکارا کړي، خپې وغځوي. نو بیا هغې نه بعد لمونځ ته ودرېږي لکه خپېرک په شان، لکه د حلیب کټر په شان ولاړ وي که نه. یو دغه دي، دې باندې زما اعتراض نشته، نه مې دوی ته سوال، دا خو په دلیل باندې روان دي، څومره دلیل دی هغې مطابق عمل کوي. دویم قسم هغه دی چې هغه وایي چې پورا لمونځ کې به د کپړې وغوستې وي، د بخاري شریف حدیث ته استدلال کوي، وایي موږ سره دلیل شته، خو لیکن سجدې په دوران کې د خپل عورت قصدن دوی راوچت کړي، ښکارا یې کړي. حدیث دوی دا راوړی دی چې هغلته کې یو صحابي فرمایي چې فکنتو امهم فی بردة موصلة فیها فکنتو اذا سجدت خرجت الستی، چې دی وایي چې ما به کله مشوم مو چې کله خپل قوم ته ما امامت کوو نو سجدې ما چې کوله سجدې دوران کې به زما دا کم چې د عورت چې دا کوبل او دبر دا به ښکارا شو. نو دوی په دې حدیث باندې دویم فریق شي، نور خو عورت یې پټ کړي، خو لیکن سجدې ته چې ځي نو سجدې په دوران کې د لاس داسې کي د خپل عورت ښکارا کوي، په دې حدیث باندې عمل کوي، په دلیل باندې. هر سجدې کې ورستو لاس غکی دا کپڑا ور سره وی هم داسې یا کپڑے داسې ګنډلی چې عورت نه ښکاري، نو کپڑا ورستو نه راوچته کې پاره سجدې کې دوی خپل قبول چې دا ښکارا کړی، دې باندې زما اعتراض نشته، حدیث پسې روان دي. دریمه د شیخ امین صاحب چې کم دریم اهل حدیث دریم قسم دا په دې مسله کې اسی په مسلو کې مختلف دي، په هزار هغه د دوی قسمونه دي، خو په د عورت په مسله کې په درې قسمه باندې د دریم قسم چې د شیخ امین صاحب دا یا شیخ عزت الله صاحب چې د اعتراض یې کړی په دې مسله باندې، دوی نه زما سوال جوړیږي چې تاسو ویلي دي چې بغیر دلیل نه لمونځ کوله، دلیل در سره نه په کم عمل باندې کم کار باندې چې عمل کوي په کم حکم باندې بغیر دی دا مردود دی. نو دوی سره کم دلیل دی چې دوی پورا کپڑے وغوسي، صرف دا وایي چې دا پښتو علاقه د سړی شرمیږي، دا خو دلیل نه جوړیږي. یعنی پورا عورت چې تاسو پټوي قرآن وایا، په دې باندې حدیث وایا چې پورا عورت تاسو پټ کړي مسجد کې ولاړ یې، په دې باندې تاسو سره دلیل نشته. که تاسو سره په دې باندې دلیل وي نو تاسو لکه پکار دی چې په دې باندې دلیل وای د قرآن او حدیث نه، که شی در سره نه وي نو بیا تاسو د دې حکم ولګئ څوک بغیر دلیل نه لمونځ کوي ځان یې پټ کړي، د دلیل پټوله باندې خو ځان دلیل نشته که نه دوی سره، چې دلیل در سره نشته نو تاسو لمونځ کې ځانونه ولې پټوي، ستاسو لمونځ کیږي او که نه. نو تاسو ما تاسو ته جواب درکړم، تاسو چې کوم اعتراض په د مسلې باندې کړم، څومره مسایلو تاسو اعتراض کړی هر یو جواب به تاسو ته درکړم قرآن او حدیث نه، خو لیکن مالا به ورسره په هغې مسلې کې تاسو جواب راکوئ. نو تاسو نه زما سوال دا دی چې تاسو په لمانځه کې چې عورت پټ کړی وي د دریم قسم اهل الحدیث چې په دلیل پسې نه ځي، نو دا په کم دلیل باندې ټول ځان پټ کړی وي سوا د پنډی نه، او کم قرآن دی تاسو سره کم حدیث دی هغه لږ مونږ ته بیان کوي. الله پاک دی تاسو مونږ ټولو ته عمل توفیق نصیب کړي. اهل الحدیثو د وسواس نه دی الله پاک مسلمانانو په امان کې، ټول عملونه د اهل الحدیثو د بغیر دلیل دي، زه به ټول ثابت کړم، ټول اعمال ټول منځ روژه دا بغیر دلیل دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.